یو سړی تپوس کړی دی چې عیسایانو ته د قربانۍ غوښه ورکولی شي که نه؟ بالکل یې ورکولی شي عیسایان. صحیح ده. یو سړی قرباني وکړي، د ده په چم ګاونډ کې غریبان دي، خوا عیسایان دي، هغې ته غوښه ورکولی شي، ځکه دا انساني همدردي ده. ستا قربانۍ کې په خلل ځکه نه راځي چې تا خو خدای دپاره کړې ده، او بقایا عیسائی ده، دا هغه دین مذهب ځان له خبره ده، لیکن محتاج ده، غریب ده، نو بطور انسانیت ورته ورکولی شي. دویم تپوس دا کړی چې قربانۍ زناور بیمار دی، هغې دپاره دعا وکړئ. انشاءالله دعا به ورته وکړو. یو څو مسلې زه ضروري ویم او دې ته ښه پوره متوجه شئ. ټولو نه لومبی یو سړی قرباني کوي، یا خپله حلاله کوي یا په کساب باندې کوي، او که خپله کوي هم د په خوله بسم الله اونه ویله، یا په کساب باندې کوي. کساب خو هم دې ټیم خبرې کوي که نه، چاړې میخي لګي خبرې شروع کړي، کساب هم بسم الله اونه ویله، نو آیا دا قربانی اوشوا که اونشوا؟ که یو سړی خپل په خپل څاروي باندې چاړه راکاږي، لیکن د دا بسم الله قصدن عمدن نه ده پرېښې، هېره شوه تېنه، یا کساب په څاروي چاړه راکاږي، کساب هم قصدن عمدن بسم الله نه ده پرېښې، په هېره تېنه پاتې شوه، نو په دې سره قرباني کېږي، جایزه ده. لیکن که ته کساب ته دا ووایې چې ماما تا خو بسم الله اونه ویله، او هغه تا ته دا ووایي چې ما د کس ته اونه ویله، یا ته قرباني کې ته خپله ذبحه کې چاړه راکاږي او تا اونه ویله، تا ته چا وویلې کشر چې کاکا تا خو بسم الله اونه ویله، ته ورته جواب کې ووایې چې ما د کس ته اونه ویله، په دې سره قرباني ناجایزه ده. په مسله پوه شوئ؟ بحواله رد المختار علی الدر المختار. دویمه مسله، آیا زنانا په خپل څاروي باندې چاړه راښکلی شي او که نه؟ که قرباني او د قربانۍ څاروی په کور کې د کور افراد حلالوي، بهر نه کساب نه دی راغوښتی، یا نامحرم څوک نشته، نو زنانا په څاروي باندې چاړه بالکل راښکلی شي. که چېرته نامحرم افراد موجود وي، مثلا کساب قرباني کوي، حلاله په کساب باندې کوي، نو دې ټیم کې بیا زنانا په څاروي باندې چاړه نشي راښکلی، بلکې دې ټیم د زنانه پرده ضروري ده. او چې کله داسې وي چې سړی چاړه راکاږي، بهر نه کساب نه دی راغلی، د کور افراد حلاله کوي، نو په دغه موقع کې زنانم د څاروي سره نږدې ودرولی شي. دې کې ممانعت نشته. ښه شرعن موږ بې ټیمه ټیم کې پښتو کوو، ته نه د پیغمبر نه لوی پښتون نه د هغه نه لوی غیرتي ځوان نه د محمد رسول الله نه زیات ته ښایسته نه د هغه د بیبیانو نه ستا بیبیانې محترمې دي، نه د هغې بیبیانو په عزت باندې او په غیرت باندې رب په قرآن کې قسم خوري. نو د دې وجه نه دا بې ټیمه غیرتونه مه کوئ. ها دې ټیم کې زنانه بالکل چې نامحرم نه ځان سره څاروي سره ودرولی شي، حلالې ټیم کې. صحیح شوه؟ درېیمه مسله چې دا ډېره زیاته خلک تپوس هم کوي،
او هغه مسله دا ده چې یو سړی قرباني کوي نو کله کله خلک تپوس کوي چې جی مونږ غټ څاروی علالو نو پدې کې مونږ د عقیقي عیسه کولی شو نو دا مسله ښه په کولو غوږونو باندې واورئ که یو سړی ځان ته قرباني کوي غټ څاروی ځان ته علالی بل شریک ورسره پکې نشته یو سړی یو غټ څاروی ځان ته علالی بل حصدار شریک پکې نشته په دغه څاروي کې د عقیقي نیت نشي کولی ولې سړی یو دی او د نیت صرف د واجب قربانی دی اوس دی په دې یو کې ځان سره بل نیت شریک کی نیتونه دوه کی یو سړی وای چې دا یو څاروی دی شریک نشته پکې د سره دا زه د قربانی د پارم علالوم د عقیقي اسم پکې کوم نو د دوه نیتونه شو څو نیته شو دوه نیته چې دوه نیته شو نو علما فرمایي چې د قربانی به دا واجب ادا کیږي هغه نفلی عقیقي والا نه ادا کیږي بحواله بدائع الصنائع والبحر الرائق بل طرف ته صورت جدا ده که یو سړی ده د قربانی کوي د څاروي لیکن د سره پکې 2 3 4 کس شریکان شته یو طرف ته یو سړی او هغه ځان له غټ څاروي حلالولو هغې کې د حقیقي نیت نه صحیح کېږي نه عقیقه کېږي بل طرف ته یو سړی دی هغه څاروی اخیستی دی هغه سره پکې 2 3 4 کسان نور شریکان دي په دې کې اوس د عقیقي نیت کول دا بالکل صحیح دی په دې کې عقیقه کېږي لیکن هغه مخکینی کې نه کېږي بحواله بدائع الصنایع په دې باندې پوه شوئ ښه پوره پې پوه شوئ بله مسله دا ده 4 نمبر چې یو سړی وایي جی په غټ څاروي کې خو 9 شریکان دي 9 حصې دي د دې نه زیاتې که څوک کېږي که یو سړی په غټ څاروي کې د 9 شریکانو نه زیات شریکان جوړوي بالکل د دې اجازت ورته نشته د 9 نه به نه زیاتی یو سړی دی د 9 شریکان کمی مثلا 15 سلوري بالکل دا ٹھیک تا 9 نه به زیاتی نه که 9 نه کمی نو ٹھیک تا 5 نمبر سوال دا ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم د پاره قربانی کول او بیا هغه غوښه په خپل استعمال کې راوستل یجوز ام لا یجوز دا جایز دی که ناجایز دی چې هغه غوښه خپل خوري اولنې خبره دا ده چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره که یو څوک قربانی کوي بالکل وته کولی شي دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونږ ټولو باندې حق دی او سردار دو عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نن نسور لسوکال مخکې ستا د پاره قربانی کړې ده 2 ګډانې راوستل وی ای صحابه دا یو زما د طرف نه دا بل زما د ټول امت د طرف نه که د یو سړي وس وي ما مخکې ویلو تیر کال که د یو چا وس وي چې ځان ته یو ګډ صرف د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره قربانی کی بالکل دا او کوي
الله به د دې فائدې تا ته دنیا کې خی آخرت کې به الله د حضور د لاس نه تا ته انعام درکړي او دنیا کې فائدہ به سي تا په 50,000 ګډ راوستو یا د 50,000 راوستو الله به بل کال تا د دغه ګډ دوچند د درېچند پیسې تا ته درکړي ولی تا د هغه ذات د محبوب د پاره قرباني کړې ده نو چې د چا وسوي بالکل کولې شي ښا پاتې شوه د دې غوښه د خپل خوړل بالکل دغه زناور غوښه خپل خوړې شي چې کوم د حضور صلی الله علیه وسلم د پاره قربان شي خپل هم خوړې شي نور له مر کولې شي شپږم سوال د مړو د پاره عیسی کول بیا د اغي غوخه خوړل خپل دا جایز دي کنه جواب داده که مړی وصیت نه کړي او ته د مړی د پاره په قربانې کې عیسی وکي چې دا زما د مور عیسی دا زما د پلار عیسی نو دغه عیسی ته اوس خپلم خوړې شي په نورو خلکو هم خوړې شي لیکن کستا والدینو یادی کی یو ستا والد صاحب دنیا نتلو هغه دا اول چې الک هر کال قربانی کوي زما حساب پکې کوي د داسې مړی عیسی کول چې هغه وصیت پرې خي د قربانې نه پس د هغه عیسی خپل استعمال کې نشه راوسته اب بیا غریب ته ورکه پوه شوي مړی که وصیت نو کړي تا خپل مور او پلار پسې نیا نیکه پسې قربانې کې حصہ کول نیو دی هغه خو ته استعمالول شي بل مور کول شي لیکن کستا نیا نیکه یا ستا مور پلار د قربانې وصیت تا کړو نو هغه غوخه بیا ته نشي استعمالوله هغه به بیا غریبانو فقراو ته ورکه پوه شوي د دې نه علاوه که د چا څه مسلې نو تاسو وایي یو بل سوال دی او هغه سوال دا دی چې د ټولو نه افضل قرباني کوم یو ده نو علماء جواب کړي صاحب د بحر الرائقم وي او صاحب د بدایع الصنایع والام وي چټولو نه افضل قرباني هغه د ګډ یا د چيلي ده چې دا ځان دی ګرانوشي غوخم پکې ډېرې بیا که د دې مقابل کې ته چرته ساروي کې عیسی نیسه لیکن هغه عیسی د ګډ یا د چيلي د پیسو برابر وي او د هغې د غوښې برابر هم وي مثلا ګډ چیلې ته په 15,000 اخلي دغه په 15,000 ته په ساروي کې عیسی ونیوه ګډ یا چيلي کې 28 کیلو غوښه دلته په عیسی کې متاله 28 کیلو غوښه ملاوي ده یا برابر وا نو دوانه برابر دي پیسو کې غوښه کې نو وی بیا خو عیسی ونیسا افضل ده هغه قرباني افضل ده چې په هغه کې پیسې ډېرې وي غوښه هم تا ته ډېره ملوي لیکن نیت د غوښې به نه کې مطلب د خبرې صرف دا ده چې ستا ډېرې پیسې د الله په لار کې قربان شي او ته په مضبوط زناور واخلې د خبرې دا مطلب ده بل سوال دا ده و شریکان دی یو غوی کې یا غوا میخه وغیره کې
په هغه غوا میخه کې دا کم شریکان چې اوه شریک دي په دې کې د یو شریک مال ټیک نه دی د سود کار کوي حرام کوي رشوت خور دی یتیمانو مال خوړلې ضرور حق خوړلې هر څه چې کړی دي چې د چا د آمدن ذرایع هغه زیاتر د حرام وي او کمتر د حلال وي یعنی یو سړی دی د هغه ډیر مال په حرامو دی ډیر آمدن لږ آمدن د حلالو دی نو بیا نه د مناسب چې داسې سړی ځان سره شریک کې او که یو سړی کلهم په حرامه کې مبتلا دی چې د هغه د سره د حلال آمدن ذرایع نشته هغه نه سود لده نو که دغسې سړی تا له پته ده او داسې سړی ته ځان سره شریکې نو په دغه سړي شریک کېدو سره د دې شپږم قرباني لاړه او دام نه ده چې ته سترګې پټې کې او بس ته وې قرباني مې وکړه تحقیق به کې چې دا ما سره کم شریکان دي دا د کم ځای دي دي څه کار کوي زی به د دې به تپوس کې شریعت دا وایي لیکن مونږ خو دا کیسې لږې ګرانې دي دا خو نشو کولی نه کوو مونږ یې کوو نه یې کوو چې تر څو پورې مطمئن نه یې په خپلو شریکانو باندې نو تر هغې پورې به چا سره حصه دار کېږي نه چې مطمئن شوې بیا پکې خپله حصه واچو که د یو سړي د حرام آمدن ذرایع دا لږي دي لیکن د حلال آمدن ذرایع ډېرې دي نو بیا به ښه ګمان کې بیا دغه سړی خیر دی ځان سره شریک کولی شي بحواله رد المختار علی الدر المختار بل تپوس زناور کې عمر شرط دی غوا میخه وغیرہ په دې کې عمر 2 کاله دی غاق دا علامه ده کله داسي چې یو زناوري د هغه غاښونه نه وي لیکن عمر یې پوره غاښ یې نه وي عمر یې پوره نو عمر له به کتیش لیکن زمونږ دا زمانه دا د دوکو د فساداتو ډکه ده که په چا باندې ستا یقینو چې یاره دې سړي نه زه دا څاروی اخلم غاښې نشته دی لیکن دا سړی زه د پلار په نیکه پیژنم او هغه تا ته وویلې چې د دې ګارنټي زه در کوم یار دا د 2 کالو پوره دی ته ما نه پیژنې د دغه سړي نه خو یې واخله لیکن که بازارې یا د منډۍ سړی و منډۍ ته څاروی راوستی دی ته نه پیژنې نه یې جنې نه تا پیژني او هغه تا ته ووایي چې دا څاروی د 2 کالې دی لیکن غاښې نشته غاښې نه دی پوره نو دغه فتاوو بیا لیکلی دي چې په دغه صورت کې د دغه سړي نه دا څاروی نه اخیستل بهتر دي دوکې شروع دي په دې نامه باندې که ستا په اعتمادو تا پیژندو پلار په نیکه نو بیا یې ترې نه واخله که تا نه پیژندو راغلیو په لاره دې وکتو منډۍ کې دې وکتو بیا فتاوو دا ویلي دي چې افضله دا ده چې نه به یې اخلیدل بل به ګورې مخکې داسې نه وه مخکې خلکو کې دیانتو بس یوه خبره به یې وکړه که قربانۍ څاروي کې مسله وه د قیامت په ورځ د حشر میدان کې زه ستا ذمهوار خبره ختم اوس به دله په قرآن لاس کېږي چې را روانې کې غاښ ترې را لړی شي اوس داسې مسلمانان دي په قرآن به دله لاس کېږي چې کور لی راولې ماشومان ترې لکې ونیسي لکۍ ترې نه راپروزي نو اوس به پې یقین نه کې چې قرآن نه چې په سر خویدله کېږي هم به پې یقین نه کې دوکه ده اوس ټوله منډیانو کې هم دغه لوبې شروع دي نو د دې وجې نه د اوس زمانې په خلکو به یقین نه کول صحیح شوه چې تر څو پورې سړی ته پیژنې نه نو اله بله مسله Yeah.
جوټه کم کسان چې دا وایي چې په جوټه نه کیږي هغه هر څه ویلی شي چې څوک دي موږ پیژنو. هغه حضرات دا فرمایي چې جوټه په دې قرباني نه کیږي نه په میخه کیږي. ولې؟ دا د حضور په زمانه کې نه دي. یو دا دلیل پیش کوي چې نه کیږي حضور زمانه کې نشته. دا څه خو ډیر شي نه دي چې د حضور زمانه کې نو مونږ نن کو. حضور داسې پړه کېدلې جامې اچولې دي کله کاټنې اچولې د ګل احمد والا ته ولې اچې. حضور داسې بوټان چمکدار اچولې لکه تا چې اچولې مولا صاحب اچولې دي. حضور دومره په مړه خېټه روټۍ خوړلې لکه دا زه ته چې وخورو بیا سانه شو اخسته. دا څه خو ډیر شي نه دی حضور نه دی کړي مونږ پکې اخته یو مزه ته ناخلو ایسیم ځان له لګولې دي په کار دی. الله حضور ویلې وی الله ته چې یا الله ما ته چرته د یخچال بندوبس وکا موسم راته یخ کا. دا حضور نه دی کړي کا نه دی کړي کنه. دا ماربل ټیلونه دا جامې دا بوټان دا محلات دا آسایشونه نمایشونه دا پیغمبر کړي دي نه دی کړي اوس مونږ کو. یو دلیل وته اغي دا وای چې دا د پیغمبر زمانه کې نه و نه دا د چا نه ثابته د سلف او صالحینو نه چې اغي پکړي صحابه او د دور نه. هغه خلک چې دي کنه اغیم صحابه علمنی چې کله د اغي د خبرې تایید د صحابه او د عمل نه ثابت نو علمنی کینی په صحابه او ګړز راکاږي ډایرکټ په فتوا ورکړي. جوټه او میخه دا دوانه د غوا او د غوی د دې د جنس ندی په دې باندې په اتفاق د علماو سره او په اتفاق د علماء امت سره قرباني کیږي. دا زموږ ستا خبرې نه دي. دا د لوی خلکو لوی غرونو خبرې دي او هغه خلک چې د چا علمونه د غرونو په شان دنګ دي. د اوس زمانه د علماء رائے دادا چې بهتر دا غوایه ده بهتر دا غوا ده کچرته اغنی لکه اوس زمانه کې غوی دا په نسبت د میخي جوټي وغیرہ د سره ډیر ګران دي. غویان ګران دي کنه کوم پیسو چې ته څومره غوی اخلي د هغه غوی په 2 برابر په هغه پیسو جوړه کیږي په کنه. داغه نه درنه بمی داغه نه ډکه بمی د دې وجنا په میخه باندې او په جوټه باندې بالکل قرباني کیږي. ها صحیح شو. بل مسله که یو سړی داسي چې په هغه باندې قرض ډېری او چې څور سره دي د هغې نه زیاته قرض ده پې نو بیا د قرباني نه کوي. لیکن علماو یو فایده بیان کړې ده که یو چا په قربانه په قرض باندې قرباني وکړه کیږي په نه لیکن د الله دا حکم پورا کول د مقصد ده او د په قرض قرباني وکړه نو علماء فرمایلی دي چې دغه سړی ته به الله د راتلون کی کال د قربانه اسباب هم برابرای او ور سره به الله دا قرض هم ختم کړي. یو خبره ز تاسو ته کوم په وړو خبرو باندې د قربانه نه متخته ما تیر جمعه ویلو مونږ وړي خبرې باندې 10 لک روپے په ما قرض ده ما سره اکاونټ کې 50 لک دي زول قرباني نه کوم. آیا په ما نه کیږي په ما
ولې زه به خلکو لایم په ما 10 لکه قرض دی 50 لکه چې پرتی دي 50 لکه چې ستا کاروبار پې روان دی په مال تجارت باندې قرباني کیږي ستا د 50 لکو کار روان دی دکان کې د مال پروت دی کاروبار دی کې پیسې اړې راړې ډیپوزیټ کې او تا 10 لکه روپۍ خلکو ته مخکې کړي چې قرض مې دی نو دا تاویلونه مه پیش کوئ الله ته پته ده الله ته پته ده چې د سره شته لیکن د قربانۍ نه د ځان خلاصولو دپاره دی دا تاویلات کوي او چې کم خلک داسې کوي نو الله هغې نه د راتلونکي کال توفیق هم اخلي بله مسله روجه به نه نیسي که روجه نامه به نه ورکوئ روجه نیول حرام دي په دغه ورځ باندې په دې ورځ روجه نیول څه دي حرام دي دا د الله د طرفه د میلمستیا ورځې دي یو سړي تاله وویل فلانکي ورځ باندې زما دعوت دی او ته ورغلې ته نیغ کېناستې سوټ بوټ ادله وایي ځکه نه بسم الله کتولی روجه مې ده چوکه به در پسې راوالي چې خدای دې بیخو باسه ما تاله دې دپاره ویلي ما تاله همدې له ویلي و چې را روانې افتکې په دې ورځ باندې زما دعوت دی نه به چېرته ځې او تا پکې لاره روجه نیولې ده د دې نه به نه راتلې نو ښه به وه دا د الله د طرف نه د میلمستیا ورځې دي د خروسکو ورځې دي کلو وشربو نو په دې ورځو کې به روجې نه نیسئ طریقه دا ده چې په دې ورځ باندې به سحر سخورې نه د ټولې ورځې د خوراک ابتدا به ته د قربانۍ د غوښې نه کې ځکه اوس 3 غنټې چا روجه راوستې ده 3 غنټې روجه یي چې ته د ووایې نه مړه به سهار مونځ نه تر اختر مونځه پورې به روجه شي بیا به لاله وکړو بیا به څاروي باندې څه وکړو روجه ماتې وکړو دا روجه ده دا نفلی روجه هم 3 غنټې دي که نه یي شارټکټ کورس خو نه دی راوتی روجه موجه نه دا دا صرف طریقه کار سنت دا ده د حضور طریقه به دا وه په غټ اختر ورځ باندې به خوراک نه کولو د سحر غټ اختر په ورځ باندې به خواږه خوړه ما غټ اختر کې وړوکي اختر کې ویلو وړوکي اختر کې به خواږه خوړه د مانځه نه مخکې غټ اختر مونځ نه مخکې لیکن غټ اختر کې به د سحر د مانځه نه پس اسم نه خوري غټ اختر مونځ شو هغې نه پس الاله وشوه هغې نه پس به حضور اولنی خوراک اولنی تیکه د قربانۍ د څاروي خوړه بله مسله صاحبه جی دا ضروری خبره ده قربانی سو ورځې کېږي قربانی سو ورځو پورې جایزه ده او سو ورځو پورې کېږي قربانی دا 3 ورځې جایزه ده 3 ورځې کېږي 10 ذوالحجه 11 ذوالحجه 12 ذوالحجه د اختر اولنۍ ورځ غټ اختر د غټ اختر 2مه ورځ د غټ اختر 3مه ورځ لیکن د 3مې ورځې د ماښام نور پرېوتو سره ټیم ختم بحواله رد المختار علی الدر المختار مخکې یو زم بالقیمت ته بل زم بالاجزاء ده امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي زم بالقیمت دی ته ویلې شي چې تا 3 تولې سونه د 15 د شپږ دا برا واخلې ورسره تا سره 1500 روپۍ دی ورسره ناګنډلې شوی جوړه ده ورسره یو بل غیر ضروری شیز دی چې ستا د استعمال نه دی دا برا یوځای کې د دې به قیمت ولګي نصاب ته ورسید قرباني وکړي بل ذنب الاجزاء ده دا د صاحبانو فتوا ده
لیکن زمون علما په دغه زمانه کې په ذم بالاجزاء باندې فتوا ورکوي د صاحبینو په قول باندې او یو قول د امام صاحبم په ذم بالاجزاء باندې شته ځکه کله داسي چې یو سړی هغه سره 3 تولې سونې نور د یو شي درک ور سره نه لګي د خدای غریبي نه پیسې شته نه لوخه شته نه مړ ایسم نشته نبی صاحبین فرمای چې دا خو بیا ټول په مشکل کې پروزي چې دا څه خبره کوي نو وی بیا نه د پکار خو اوماغه خبره ده که قرض دی را واخستی لکه دنیا د پاره مونږ راخلو کنه دنیا د پاره نه د خپل خواهشاتو د پاره قرضونه راخلو کنه د خپل خواهش پورا کولو د پاره که قرض راخلی د بدعات او د رسومات پورا کولو د پاره که قرض راخلی نو خیر ده علماء لیکلی دي د قربانه د پاره که کم سړی قرض را واخستو الله به د قرضم دراتلون کی اختر نمخ کی ختمی او الله به وتراتلون کی کال ته د بل ساروی اسباب هم برابر کړي نو سونا یو چا سره نور سنشته سونا د نو پدې سکه خوري به او چې ضرورت شي ځان لبه خرڅي کنه به خرڅي دا د خرڅ کی نن سبا آسان حساب ده مدرسو کې په 100,000 روپے ایسه کیږي یو سړی وای کنه ز ګډ نشم خسته سنه شم خسته ولی ګډ په 50,000 روپے ده که ایسا کوم ایسادارو سرم کزه شریکیگم سلویخ زرا 50,000 روپے دی نن سبا مدارسو کی 14,000 روپے ایسا شتا 20,000 ایسا شتا 26,000 ایسا شتا 14,000 خود ارچا وس کی دی کنه که گډ نشتا 14,000 خوشته د ارچا وس کې کنه دې د پارا بسور 10,000 روپے ترا واخلي او ای سبب یو کې تخپل صرف خپل ذمہ فارغول دي استاد ذمہ به فارغ شي بلا مساله ټول عذر ده کنه د عذر د وجنا په خلاص ک د چا زخمی مثلا یا کار نه کوي نو په ګس لاس باندې روټه خړل جایز دي دا خلا لاله استنجا په کول جایز استنجا په خلق کوي روټه په خوري قران به پر اخلي ولی خلاص کار نه کوي نو علالم په کولش بلا مساله جی سوي په کم اولاد باندې دا مسله یاد اوساتئ یو بل مسله ده رایا د شپدې سره یو پلار ده د هغه سلور 15 بچی دي مثلا او کاروبار ده لیکن دغه کاروبار تقسیم نه ده چې پلار ویلی یو زویتا دا دومرستا ایسا داستا ایسا داستا ایسا داستا ایسا ده نه دی ویلی نو دغه مال مالک اوس پلار ده څوک ده پلار قربانی صرف په پلار واجب ده ولی انور خو مالکان نه دي دویم صورت پلار ده د سلور 15 بچی دي لیکن اغه ته عیسی نه د بیا لکړي دی وته نه دی ویلي چې ستا دا عیسی د ستا دا د ستا دا د ستا دا بلکې د ټول مال مالک پلار دی پلار په کاروبار ناشته یو زوی ده هغه د دې کار نه علاوه خپل د نصاب مالک ده
د کاروبار نه علاوه نو په دغه غزوی قرباني واجب دی به کوي کپلار دغه اولاد د طرف نه کوي چې کوم ته په مال کې لا ایسه نه د متعینه کړي خپل ایسه وطن نه د خول چې بچی ستا د ایسه ده بل ته وای بچی ستا د ایسه ده بل ته وای بچی ستا د ایسه ده دی ته لا خپل ایسه نه ور کړي دي نه وته خولې دي لیکن په قربانه کې ځان سره شریک کوي وته وای بچی قربانه کې ستام ایسه ده ستام ده قرباني کیږي لیکن کله بچی ځان ته نصاب پورو ځان ته جیب کې پیسې لرلې نو بیا په بچی ځان له قرباني واجب ده کپلار وته ویل چې بچی دی غوي کې ستام یو ایسه ده بد د زما فارغ شو بلی بس به کنو سوشه سوکس کی نا بسا مسلمانان نہیں بیا بس دا مبارک وینه ده کان بچا باندې خدای پاک غوخه خوري بچا دا مردار وینس کی دا مردار ده ها دا حرام ده یو طرف ته عبادت کې بل طرف ته حرام کې وینا دا حرام ده د سروي ان شاء الله را رواني جمعه ته به هغه او شي نه بیانو چې هغه په حلال زناور کې حرام دي لیکن مونږه خرو دا غینه بزان ساتو ان شاء الله پاغه کې یو دا وینم ده ها دا وینه حرام ده دا بالکل په کپړو لګي د کپړې پلیتای په لاس په بدن او لګي د بدن پلیتای بدن به وینځي نو بیا چې د پدې دومره اثر دی چې ارس پلیتای نو د دې سکلو سره پلیتی بنا راځي نور به ان شاء الله اند جمعه ته الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الاولین والآخرین وعلى آله واصحابه اجمعین یا الله د کوم خلکو چې د قربانه اراده ده الله د دې د اراده سر ته او رسولیک چا چې ساروی راوستي الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي د کوم مرګرو چې ساروی بیماران وي هغه کې څه بیماری راوتی وي الله په خپل فضل سره روغ او جوړ کړي الله په خپل فضل سره روغ کړي الله دې حاضرینو کې څومره مرګري بیماران یا الله ټول ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره سره د نیک عمل نور نصیب کړي الله دې حاضرینو کې څومره مرګري د لری لری ناراضي الله هر قدم په تل د میزان کې واچولې کی کم مرګري په وخت دکانونه بند کی راشي الله ستا په کور کې انتظار کوي ناشتي الله دنیا او آخرت خسته کې الله په مال او اولاد کې برکتونه واچولې کی الله د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کې الله په دنیا او آخرت کې مالا مال کې الله دنیا او آخرت کې مالا مال کې الله دا کوم مرګري چې نا وخت راځي د دې ډېر زیات ضروری کارونه الله دا کارونه په خپل فضل سره خیر او اختتام له رسوله الله دې تم د ذرات لو توفیق نصیب کې الله د ذرات لو توفیق وته نصیب کې الله د خپل خبرو د خپل محبوب د خبرو خوند او مزه دې ته نصیب کې الله دې ته خوند او مزه نصیب کې الله مونږ ټول د خپل محبوب عاشقان او متبین وګرځي الله زمونږ ټول اخره خاتمه په ایمان کې الله اخر وخت کې زمونږ جبه او مخوي زمون قدمونه او مخوي زمون په جبو باندې دا مبارک کلمه جاری او ساری او ساتي چې لا اله الا الله محمد رسول الله